حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمای یو انسان چې زما قبر لراغه زما د روزي دیدار لراغه او دانن خبيث خلق په درته سوی یاره بس مکی معظمه ته لاړ شه بس طوافونه دی وای ک په مدینه منوره کې سکه هغه د حج په ارکانو کې ناراضي هغه د عمره په ارکانو کې ناراضي سویم چې د کور نه روانيږي نو نیت د محبوب د روزي کوا چې زبزم د محبوب د روزي دیدار وکوما د کور نه د غنیت کوا او دغه بدبخته بد عقیده چې کوم د دین اسلام سره هیڅ تعلق نه دغه خلک بسوي یره کده عمره ارکان وګوري ټول په مکه معظمه کې کیږي کده حج ارکان وګوري ټول په مکه معظمه کې کیږي بس که مدینه منوره ته لاړ نو حرج په حقوق فرمای کوم یو انسان چې زما کلی تراغه دا روزي دیدار وک څوک زما زیارت تراغه داغه شفاعت په ما باندې واجب وګرځیدل تاسو وګورئ چې کوم ځکه دا حضور شفاعت واجبي دي زمون خو حضور د سترګې دي زمون اعمال دغه سي زمون معاملات دغه سي زمون زندگی دغه سي ګډه وډه زمون د زندګۍ معاملات ګډ وډ او بیا موږ د محبوب قدمونو ته نزو یا موږ دغه په قدمونو کې نور بروزو زمون د پاره لار کوم یو دا هیڅ یو لار نشته نو یاد بساتئ حاضرینو چې د مدینه منوره شان او مقام دا ډیر زیات اوچت دی دا ډیر زیات سربالا دی په ټول یسرب خلق به ورته یسرب ویلو په کله چې حضور راغی حضور ورته وویل چې دینه بعد با دې تاسو یسرب نه وایي دې کې بنن نه بعد بیماریان نه وي دې کې بنن نه بعد شفا موجود وي نن نه بعد به د مدینه منوره په خوره کې شفا موجود وي او دا زموږ د سترګو لیدلو دا زموږ د پریکټیکلی نه دا ثابت ده چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام د مدینه خوره دا د شفا ده باقي کې شفا موجود ده دا زمون عقیده ده او دا زمون ایمان دی چې د مدینه منوره خوره هغه د شفا نه ډکه د مدینه منوره اوبه هم د شفا نه ډکه د مدینه منوره هوا هغه د شفا نه ډکه د مدینه منوره یو لمحه داسې لمحه د انسان په جنت کې تیری نو د مدینه منوره په باره کې بیا حضور علیه الصلاۃ والسلام او فرمایي چې د نن نبات دا د رحمتونو خار دی د نن نبات دا د شفا خار دی دې ته به تاسو یسرب نه وایي دې ته به مدینه منوره وایي دې ته به مدینه طیبه وایي بیا مدینه منوره دا پاکه وګرځېدله ځکه حضور ورته راغی حضور پکې قدمونه کېښودل حضور پاغه کې خپل ژوندۍ تیر کړله دغه په وجه باندې مدینه منوره ته یو مقام حاصل شو یو مرتبه ورته حاصل شو او د څوک تاسو کې وختنه وکي چې د مکی معظمه شان اوچت دی د مدینه منوره شان اوچت دی نو دواړه خو د الله محبوب صحیح نه دي که مدینه کما کې ته ګوري بیت الله پکې موجود دی کچرتا بیا مدینه منوره تراشی روضه رسول پکې موجود ده کالته کې لاړ شي دا مکی معظمه ته الته کې د زمزم او موجود دي د مدینه منوره تراشی د شفا او پکې موجود دي که هر طرف ته وګوري د یو بل سره ټسل خوري په مدینه منوره کې د الله رحمتونه په مکه معظمه کې د الله رحمتونه اوس په دې کې تسوای چې د مکی شان اوچت دی یا د مدینه شان اوچت دی د مکی ځان له شان دی الله ورله ځان له شان ورکړی دی هلته کې چې څوک لاړ شي بیت الله شریف ته یو نظر وکړي اله العالمین دغه تمام ګناهونه معاف کړي اله العالمین په هغه باندې رحمتونه راوړل شروع کړي هغه ځان له مقام دی خو یاد وساتئ الله رب العزت جل جلاله که قسم خوري د محبوب په خار باندې خوري الله رب العزت کچرته مقام بیانای د محبوب د خار بیانای او د مدینی شان دې نزدک پورتره د مکی شان او مقام دې نزدک اوچته چې الته د حضور علیه الصلاۃ والسلام جسم اطهر پروت دی ذکر د مدینی منوره شان د مکی معظمین پورته دی دا نه چې د مکی معظمی شان ښکته شو نه هغه شان له شان دی هغه شان د مرتبه ده هغه شان له یو مقام دی او که مقام او مرتبه زیاته ده د مدینه منوره ده د مدینه منوره د جانان د قدمونو ده چې الته کې انسان لاړ شي حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې کوم یو انسان من زار قبري وجبت له شفاعت کوم یو انسان چې زما قبر لراغه زما د روزي دیدار لراغه او دانن خبيث خلق په درته سوی یاره بس مکی معظمه ته لاړ شه
بس طوافونه دی وای ک په مدینه منوره کې سکه هغه د حج په ارکانو کې ناراضي هغه